ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی په لار روانو ما بورډ مې وکته 400 د الرجي سنټر یقینا 400 د الرجي سنټر چې کله زه دننه رالم ما پوښتنه وکړه په ټول پاکستان کې هغه ډاکټر هغه ډیګري چې هغه دوو کسو ته ترلاسه شوي دي نو په هغې کې یو زموږ 400 د الرجي سنټر کې ډاکټر صابر حسین صاحب خو هم دی د هغه نه نن ما ټیم اخیستی دی او هغه سره به زه نن خبرې اترې کومه دا بالکل رادیو دلبر سره خوا کې دی په نوخار روډ باندې دی تاسو راتلی شئ او د 400 د الرجي سنټر نه چې کوم دی نو علاج کولی شئ 40 غنټې وایي چې دلته کې علاج روان وي نو په دې مقصد باندې وتلی دی چې یو سړی اسلام آباد ته ځي کراچۍ ته ځي غټو غټو روغتونونو ته ځي نو هغې 400 ته راتلی شي الرجي بیمارانو ته پته نه لګي خو دا ډېر خطرناک مرض دی د دې مرض نه د نجات دپاره 400 د الرجي سنټر دی بالکل ایډورټایزمنټ نه کوم حقیقت درته دا وایم دوکه لکه هغې ته خلک لږ په بد نظر ګوري چېره د پلانکي هسپتال د پلانکي هسپتال خو ډاکټر صابر حسین صاحب له الله پاک ډېره پویه ورکړې ده ډېر قابل انسان دی د قابلیت په وجه باندې زه نن دې ځای ته راغلی یم زه 7 میاشتې مخکې راغلی وم 7 میاشتې چې کوم دی دا سنټر وچلېده او 7 میاشتې پس چې کوم دی رالم باقاعده کلینیک دلته کې شته دی دلته واډونه دي بل د دې چې کوم منیجنګ ډایرکټر دی نو د دې ابتدا چې کومه ده مفتی عبدالله شاه صاحب کړې وه ستر علمدین او اسپتال به تاسو ته ساده ښکاري خو دننه پکې ناست یو ملغلره ده یو داسې ډاکټر دی چې نوم یې ډاکټر صابر حسین دی په دې مقصد باندې 400 ته راغلی دی چې د 400 د ولس خدمت وکړم خو د سوات نه دلته مریضان راځي د دیر نه مریضان راځي د پیښور نه مریضان راځي د نوخار نه مریضان راځي بالکل د ایډورټایزمنټ ضرورت نشته دی خو زه ډاکټر صابر حسین صاحب ته د خراج تحسین دپاره د دادرسۍ دپاره او د هغه د قابلیت د ستاینې دپاره د اسپتال ته راغلی یم نو زه به ډاکټر صاحب سره به خبره اترې کومه اسپتال چې کوم دی دا په ډب غریب آباد روډ باندې دی یا په نوخار روډ باندې یا دلبر ریډیو سره بالکل مخامخ دی خو تاسو دلته کې وینئ چې دوایانو دا کلینیک دی نو ضروري نه چې تاسو دې ځای نه دوی واخلئ راشئ ډاکټر صاحب نه پیدا واخلئ په دې مقصد یې کړی چې د قوم خدمت وکړو او حق حلاله روزي وګټو حق حلاله روزي ښه نه چې خلک ولوټو ډاکټر صاحب مشورې ورکوي یو دوایانې خلکو ته ډېر کمې لګي خلکو یې ډېر زیات صفتونه کړو او د دغه صفتونو په وجه باندې مجبوره شم چې زه ډاکټر له سره میلاو شم او 400 د الرجي سنټر سره میلاو شم نو زه هم ډاکټر صاحب له هغه سره ډېرې مهمې خبرې کوم پروګرام د سره شیر کې او دا خبرې په ذهن کې کېنوي چونکې ډاکټر صاحب په میډیا باندې کله نه راغلی دی نه ضرورت ګڼلی دی خو د دې مقصد دپاره چې موږ خپل کتونکي چې کوم دی خبرو موسم بدلیږي کله کله موسم سره لکه موږ کراچۍ ته لاړ شو لاهور ته لاړ شو دا غځې اوبه بل شانتې وي نو هغې سره هم چې کوم دی نو خلکه الټیګانې کوي ورسره موږ په کورونو کې مختلف اونې کرو دلته کې د لاچي ونه ده هلته د شوې ونه ده هلته د شنډۍ ونه ده اونې وي دا ډېر زیات ضرورت هم دی د اکسیجن دپاره نو دا ټولې هغه خبرې دي پروګرام به ډېر اوږدېږي ډاکټر صاحب سره ډېر بحث په دې باندې کېږي خو وختن په وختن به انشاءالله زه راځم نن صرف یو سوال ډاکټر صاحب سره ږدم څه ایډورټایزمنټ نه دی څه مشهورتیا نه ده خو تاسو ته ډېر غټ معلومات دی چې د ډاکټر صاحب نالج به هم تاسو ته معلوم شي او ډاکټر صاحب نه تاسو علاج هم کولی شئ خو تاسو لرې لرې اسپتالونو ته ځئ نو نږدې راشئ په دې ریډیو دلبر سره بالکل څنګ په څنګ چې کوم دی ډاکټر د 400 د الرجي سنټر یو ډېر لوی بورډ لګېدلی دی ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نن سبا موږ د کورونو کې دا اونې کرو ما اورېدلي چې د اونو نه بیمارۍ هم ډېرې راځي الرجي او بیا په خاصه توګه باندې الرجي باندې کوم قسم اونې دي نقصانات یې څه دي او د دې د بچو دپاره کوم تدابیر پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړو اونې چې کومې دي نو د اونو بوټو نه چې کوم موږ ته الرجي لګي نو هغه د پولن په مقدار کې موږ ته لګي کوم چې په هوا کې خورېږي او پولن څه شیز دی کوم اونه چې کوم اونې بوټي چې کوم دي زیاتره موږ سره دي هغه ګل کوي چې کله دا ګل کوي د خپل نشونما لپاره دي د خپل پولن په هوا کې خارجي ډېر زیات مقدار سره هغه زموږ د ساه نالۍ سره دننه ځي زموږ پېپړو ته
موږ ته قسمه قسم الرجیز کوي. الرجي چې یو بیماری ده، خطرناکه بیماری مته زه ویلی شم، ځکه چې دې کې داسې اټیکس کېږي زموږ لنګس چې دي زموږ پېپړې دا زموږ د ټول وجود د ساه چې ده د اکسیجن د غونډ وجود ته خورئ. د هغې دپاره دې کې الرجي ریاکشن داسې وشي چې د پیشنټ ته د ساه تکلیف جوړ شي، نو هغه ایمرجنسي کنډیشن دي. بلکې په الرجي موږ خبره کوو نو خبره به ډېره زیاته لرې لاړه شي، خو سمپلی چې کومه اوس د الرجي شروع کېږي د پولن منت چې ورته کوم وایي، کم دا د ګل نه چې دا پولن ځي د خارجي په ډېر زیات مقدار سره، نو دا په هوا کې 96% 97% چې دی دا پیپر ملبري چې کوم بوټي دي موږ د پښتو کې اردو کې جنگلي شهتوت وایو، نو دا 96-97% په هوا کې پولن خارجي چې دا د هوا د پولن ډېر غټ مقدار دی. بل چې کوم دا پلانټ لور دی لکه داسې خلک دي چې د هغې اونو بوټو سره ډېره زیاته مینه ده، نو دی د یو ملک نه د بل ملک نه یا د بل علاقې نه یو بوټي راوړي یا په خپله علاقه کې هغې له نشونما ورکړي، نو هغې نه موږ ته زیاتر الرجیز کېږي. بل چې تاسو کوم کوېسچن وکړو چې یاره کوم بوټي داسې دي، نو بوټي هغه ښه دی چې په کوم په خپل علاقې بوټي چې ورته وایي، لکه په چارسده کې چې دلته کوم بوټي دي د دې علاقې بوټي دي، هغه تاسو ول نشونما ورکوئ نو تاسو د هېڅ قسم هغې نه مسله نه کېږي. بل د دې نه بچاو څه دی، نو بچاو دا دی چې ماسک استعمال چې زه یم چې نن سبا هر چا ته پته چې ماسک د الرجي نه د بچ کېدو یا نور هم د هزارهو بیمارۍ چې د هغې بچ کېدو نه یو پروټیکشن یو ګایډ دی. بل لمده کپړه په پوزه باندې ښودل، هغه پیشنټ کوم ته چې د ویکسین ضرورت دی، هغه زه د پولن مریض هغې ته وایم چې یاره د پولن دا کم میاشت سټارټ ته، نو چاته د پولن الرجي کېږي هغه به اول ویکسین کوي، چې ویکسین وکړي نو دی سیف شو. که نه هغه ویکسین نه کړی او دی بل ځای کې د احتیاط ماسک یا لمده کپړه په مخ یې ښودی شي یا اوبه زیاتې څښلی شي، د قوت متفاعت ته چا زیات شي، نو هغې سره به د الرجي نه کېږي. خو مین چې کوم د الرجي علاج ورته موږ وایو، نو هغې دپاره پراپر په پاکستان کې د دې ریسرچ سټارټي او هر کال په کال یو نوی ویکسین راځي. ویکسین موږ سره ډېر ښه بیک اپ دی، ریکوري ده، نو پیشنټ ته پکار چې دی خپل ویکسین وکړي او ویکسین سنټر ته لاړ شي، هلته نه ځان ښه کمپلیټلی ویکسینیټډ کړي. بل د خپل الرجي پته ولګي چې یاره د الرجي ماته سره وجې کېږي، د دنیا قسم الرجیز دي، نو هغې لپاره یو ټیسټ کېږي چې الرجي سنټرز کې موجود دي، هغه ټیسټ وشي، مریض ته د خپل بیمارۍ پته ولګي، د خپل الرجي پته ورته ولګي، نو د هغې نه بیا احتیاط وکړي. که د خوراک الرجي، خوراک کې موږ سره خوراک الرجي ډېره زیاته اسانه ده، لکه مریض ته پته ولګي چې د سپیسیفیک یو خوراک دی د هغې نه زما الرجي، نو هغه سټاپ کړي، هغه نه کوي. خو بدقسمتۍ سره پاکستان کې زیاتره زه 99% پیشنټ وینم چې هغه د سنګل الرجي نه وي، هغه ته ملټیپل الرجي وي، د خوراک نه مته وي، د دوړې نه مته وي، د پولن نه مته وي، نور داسې دنیا شیزونه چې هغه ته الرجي وي، نو هغه چې دی هغه کنټرول نشي ساتلی، نو هغه به لازمي دی به خپل ویکسینیشن کوي او وړومبی به دی خپل تحقیق کوي چې ما ته رسه سن الرجي ده. ډاکټر صاحب نن سبا زموږ په علاقو کې دا ګاڼې دي او دې پسې دا چیترې نه دي، دا ساپلې دا سوځي، د دې دا دوړه چې کومه ده یا د لوګي، دلته کینسر مرض کې د څه نه زیاتوالی راځي؟ داسې د کینسر د لنګ کینسر چې کوم مین ریزن دی که نه، نو هغه دی فوګ او کله چې دا لړه او دا دوړه چې ده دا یو ځای شي، د دې نه یو ډنس هوا جوړه شي. تاسو که د مازدیګر ټیم کې په دې سبزه کې وګورئ نو یو لیر شانتې خور شوي، دا د لنګ کینسر ډېر موسټ کاز دی نن سبا. چې کوم زمینداره خلک دي یا په کلو کې اوسي، نو زیاتره هغوی ته دا مسله دی نه ډېره زیاته کېږي، نو ماسک استعمال او بل د صفحې خیال چې دا ډېر زیات ساتل پکار دی. څومره وخت نه دلته ناست یې؟ دلته خو جي زمونږ شپږ اووه میاشتې وشوې. دا ما چې څنګه شروع کې خبرې وکړه چې تاسو دونه مراعات پرېښودل، نو څه مقصد؟ بالکل زما وړومبی مقصد دا و چې زه په اسلام آباد کې یا نور داسې پنجاب ایریز د غټ هاسپټل کې ما ډیوټي کړې ده، زه یو شي دلته راښکلی ما چې کوم پښتانه به دلته راغلله، هغوی ډاکټر ته خپله مسله په اردو کې نشوه کنوی کولی، ځکه چې هغه اردو زموږ د پښتنو چې دا نو لږه شانتې زه یم چې کمزورې ده، نو هغوی سره په خپله هغه مسله چې دا کنوی کول نه یاره ما ته څه مسله ده، نو دا ما فیل کړه چې یاره زه د خپل زبان چې دی نه زه لږه فایده والم او د خپل KPK له ټایم ورکم. بل چې کوم الرجي سنټر د پیشنټ راتل، نو 60+ چې کوم دي 60% پلس د KPK نه خلک راځي، د بنویر نه کوواټ او پېښور یو خوا بل خوا، نو ما وی چې یاره زه د خپل ایریا ته لاړ شم او د لږ ټایم ورکم او د خلکو سره په پښتو کې خبرې وکړم، نو دا به ډېره زیاته ښه. څه وجه د الرجي ډاکټران کم دي یا دا کورس دا ډیګري چې کومه ده؟ جی بل 400 کې دا زه وایم چې پاکستان کې دویم الرجي سنټر دی په الرجي په پاکستان کې په 400 الرجي سنټر چې دا دویم الرجي سنټر دی، دا واحد ریسرچ سنټر دی چې دلته په الرجي باندې په الرجنز باندې په سکن باندې یو ډاکټر خپل ریسرچ کوي. زما دلته خپل پرسنل لیب دی، زه د شپې د ناوخته پورې دلته خپل ریسرچ کوم، ما سره خپل ټیم دی او زه چې کوم پیشنټ راځي د هر پیشنټ نه خپل سامپل لمه په هغې زه خپل ریسرچ کوم. دغه شانتې په اسلام آباد کې ریسرچ روان دي، خو دا فرست ریسرچ سنټر دی چې دلته په هر بیمارۍ باندې پرسنلی ډاکټر ریسرچ کوي.
ګرانو کتونکو په دې نور زه باست کول نه غواړم. په ټول پاکستان کې بیا زمونږ ډاکټر صابر حسین صاحب ویلډن موږ ورته خراج تحسین پیش کوو د دغه ژبې دپاره، ځکه چې موږ له دلته افسران رولیږي نو چې لاړ شي نو ډي سي صاحب سره په اردو کې خبرې کوي، ډي پي او سره په اردو کې خبرې کوي، نو موږ پښتانه ورته ګونګیان ناست نو زموږ مسله ونه نوي سبا راشه. ډاکټر صاحب یو په دغه تناظر کې د تعلیم خو موږ کمې دی، بل په پاکستان کې د پښتونخوا ذکر هم نه خلکو بوډونه لګولي دي غورې هوښیار اوسئ چې هغه سره آیا دا ریسرچ سنټر دی په یو شي باندې تحقیق کیږي، د تحقیق نه پس چې کوم دی تا ته جړلې ته رسي او جړلې ته رسېدل دا ډېر کم وي. دلته کې اکثر ډاکټر صاحب موږ دا وینو دوايانې میاشتې تېرې شي خو دا مرض پته ونه لګي چې لکه مرض څه دی که نه، نو داسې یو کېږي څه میسیجي قام خلکو له ورکوي خو دې دفتر ته راځي یا دلته دې هسپتال ته راځي 400 د الرجي سنټر ته. زه درې خبرې کول غواړم. الرجي او سکن چې دی نو دا د ګولډ میډلیسټ یم، دا زما یو فیلډ دی. زه خوشحالېږم چې د الرجي او د سکن پیشنټ دلته مل راشي او زه پیشنټ نه زیات ټایم ورکوم. د هغه د مسلې د بیمارۍ تحقیق پکار دی چې ما ته څه مسله ده. پاکستان کې هر قسمه علاج موجود دی، هر قسمه میډیسن موجود دی، خو د بیمارۍ تحقیق زه ګورم چې 70-80% پیشنټ چې دی مس ډایګنوز ته لګیا دی، د خپل بیمارۍ غلط علاج کوي، د بیماري هغې سره زیات هم شي. نو زه ورته وایم چې یاره انسان چې کوم دی د یو سپیسیفیک د سکن یا د الرجي دا سنټر دی، نو دلته د سکن چې دی سکن د باډي که تاسو ته پته وي د غونډ باډي یو غټ ارګن دی، په سر نه د خپو پورې خور دی، نو دا یو غټه دنیا ده. نو چې د سکن سم مسلې نو تاسو ته په چارجه کې اویلیبل دی، تاسو راشئ اول تحقیق وشي او دویمه خبره دا چې زه میډیسن کم نه کم پیشنټ ته ورکوم. پیشنټ ته وایم چې ته خپل احتیاط وکړه، د خوراک ستا دي ته د هغې خیال وساته، د خپل هایجین د خپل صفوي خیال وساته. میډیسن زه کم نه کم ورکوم ځکه چې میډیسن چې څومره ټیک ته موږ ته فایدې دي خو د هغې هر میډیسن ورڅه ناسته نقصان لازمي وي. موږ د الرجي خبره کوو خو د سکن سره څه تعلق دی؟ سکن چې دی سکن خو زموږ غټ بیریر دی که نه، د الرجي نه او د هوا نه او د کیمیکلز نه زموږ دا سرمن چې دا زموږ بچاو کوي. نو چې کله زمونږ د بچو دا بونډل خراب شي سکن علاج کیږي. بالکل جی سکن زمونږ کم پیشنټ دي، تاسو کو د دې ویډیو زه کتل نظام چې تاسو په خپل نظر نه ګورئ چې هغه دومره ښه د پورې خراب شوي دا په چا برګي لګېدلې وي په چا او جی او ویټلیګو چې کومه دا موږ چې ورته برګي وایو د دې موږ سره ریکور پیشنټس دي چې په پاکستان کې یو ځای کې علاج نه کیږي. زیاتره خلک زما کتلي چې هغې ته دا لیکلی شوي چې د دې علاج چې دی نه دا نه دی پاسبل، خو بالکل دا خبره ټیک ته 2020 نه مخکې داسې څه قسمه میډیسن نو چې هغې سره د ویټلیګو یا چې موږ کوم برګي یا برس و دوایي په اردو کې د هغې څه علاج نو، او اوس چې کوم اډوانس میډیسن دی هغې کې علاج کېږي، موږ سره ریکور دلته پیشنټ موجود دي. نو دغه پیشنټ چې دا کاسمیټیکلی چې دی منټلی ډسټرب هم یې لږ ډپریس کېږي او انسان د مسله چې د مخامخ کاري که نه. نو دغه پیشنټ ته زه خواست کوم چې یاره یو ځل د الرجي سنټر ته یا د سکن سنټر ته تاسو راشئ چې ستاسو د بیمارۍ د علاج وشي او دغه ټیک ټاک شي چې ستاسو د منټلی دباو نه لږ شانته خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. هیڅ قسمه اډورټایزمنټ نه لیم راغلی. ډاکټر صاحب سره زه اووه میاشتې مخکې ملو شوم. الحمدلله دلبر رادیو زموږ پیژنګلو ده او د ډاکټر صاحب په کور کې په دې علاقه کې هر څوک چې په یو نظر هم پیژني په یو نظر هم خوښوي او د ډاکټر صاحب مورکۍ چې کومه ده نو دواګانې راته کوي. نو یو خو ته دغه خوشحالي ډېره محسوسیږي او بله ده چې په ټول پاکستان کې په 400 کې دغه الرجي سنټر ډاکټر صاحب یو قابل ترین انسان دی او څنګه چې دوی وي چې زه سیکنډ ټایم کې صرف په دې سوچ کې یم چې په هر څه تحقیق وکړم او یو دغه ته ورسمه نو د موقع نه پیدا اغستی شي چاته چې د سکن مسله وي چاته چې د الرجي مسله وي. ډېر خلکه کالو سر چې کم دی ماکس یې چولی وي او به دغه د دکان ته ځي اټو ته ویې لکه د الرجي ګولۍ راکړه د الرجي ګولۍ راکړه نو ځان جړلې ته ورسوه. انشاءالله په بل پروګرام کې به ورسره مزید نورې خبرې کوم ځکه چې پروګرام اوږدېږي او خو دا پروګرام څوک ګوري نو له ډاکټر صاحب نه مې تپوس هم نه دی کړی خو راتلونکې هفته د شپږو نه واله د 7 بجو پورې پوره 1 غنټه به د ډاکټر صابر حسین صاحب سره زه په دلبر رادیو باندې پروګرام کوم. په هغې کې ستاسو تپوسونه چې څومره رالل په دې کې په کمنټس کې وکړئ او د ډاکټر صاحب نه په دغه پروګرام کې کوم. ډېره مننه. کتونکو موږ تاسو ته هسپتال هم دننه وښودو ډاکټر صابر حسین صاحب سره چې کومې زمونږ مهمې خبرې شوې هغه هم د تاسو سره شیر کړئ. سکن بیماری یا الرجي بیماری دا صرف د نارینو نه وي، زنانو ته دا ډېر زیات مسایل وي او زنانه په دې کریمونو باندې ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. وي دا برانډ دی دا برانډ دی، اکثر دکانداران ورسره دوکه وکړي
اکثر داسې اشتهارات وینو چې موږ بیا د هغې خلکو فیډبیک ګورو نو هغوی دغه خبره کوي چې یاره هغه کریم خو موږ ته نقصان ورسو موږ له سکین خراب که نو دې 400 د الرجي سنټر ته نه یوازې نارینه راځي بلکې زنانه هم راځي د زنانو علاج یا د هغوی خصمانه د هغوی چیک اپ خو ډاکټر صاحب کوي او هغه تحقیق کوي ریسرچ کوي نو ورسره چې کوم دی دغه یو خوراکې داسې نورې په دغه 400 د الرجي سنټر کې جاب کوي دې نه به تپوس کوو دې نه مخکې تاسو چېرته جاب کړی او جی کړی مې دلته کې ستاسو کار څه دی دلته کې پیشنټس هیستوري اغشتل وی بی پی شولا انجکشن وغیرہ لګول شو ډریپ لګول شو نو اواز کوم دلته تاسو بیا ډاکټر صاحب ته او وایي جی بیا ډاکټر صاحب بیا چیک اپ وکړي او جی بالکل زنانو کې کمې بیماری لکه د سکن یا د الرجي ستاسو په نظر کې کمې راغلي دي چې هغوی ډاکټر صاحب ته خپله قصه کړي نو اکثر خو به کې د سکن حواله سره راضی کنه چې هغه سکن ډیر زیات کریمانو باندې یا خراب کړي یا په داسې سو لګي میډیسنز وغیرہ تیز وی داغه سکن مطابق نه وی سکن سنسټیو وی نو بیا دلته کې راځي موږ سره ډیسکس کوي تاسو مې یو زنانه ذات یې لکه ګرانه دا میک اپونه او دا کریمونه په دونه ومږي نو هغې سره نقصان کوي نو څه مشوره ورکوي نو بس مونږ خو دا مشوره ورکو چې دلته کې 400 د الرجي سنټر ته دی راشي دې ځای نه بل ښځې نشته که نه ځکه چې ډاکټر صاحب مخکې اسلام آباد کې او دلته کې چې راغی نو د دې وجې نه راغی چې 400 خلکو خدمت وکړي که نه نو د دې وجې دلته کې چې کوم فیمیل راځي نو مونږ ته ډېر ښه فیډبیک هغوی راکوي هغوی چې څومره لکه فیډبیک مونږ اورېدلی دی نو ډېر ښه دی پوزیټیو راځي د هغوی فیډبیک مونږ سره نو هسې ستاسو څه مشوره ده تجربه کنه لکه اوس د زنانو الرجي څنګه وي چې څنګه تاسو وی چې هغه میک اپ وکړي هغې سره دانې سکن یا الرجي راځي یا داسې فاونډیشن شو که نه هغوی لګوي یا کریم وغیره ولګوي نایټ کریم نن سبا ډېر زیات خلک یوز کوي چې هغوی ولګوي نو خامخا سکن یا سنسټیو شي یا پې دانې روخیږي یا پې داغونه روخیږي او داسې شیمپوان وغیره هم راغلي دي لکه ټیک نه وي که نه نو هغې په وجه هیر فال ورته راځي ویښته ډېر زیات اوځي یا کمزوري شي نو بیا دلته کې راځي ډاکټر صاحب له او ډاکټر صاحب ورته داسې کریمونه ښیي یا داسې مشورې ورکوي میډیسنز وغیره او مشورې بس ورکوي لکه میډیسنز هم ډېر کم لیکي زنانه خو د کریمونو نه بغیر کار نه کېږي داسې ښه کریمونه هم ورته ښیي که نه شته نو کریم وي خو میډیکیټډ لکه هغه دا اخوا دخوا کریم نه وي که نه چې کوم بازار کې ملاویږي یا پارلر والا وغیره ورکوي هغه کریم نه وي ډېرو زنانو به داسې وروړي چې دا کریم موږ استعمال کړي وي د هغې په نتیجه کې موږ ته دا نقصان راغلی او جی او بالکل همداسې کریم وروړي زیاتر دا کریم وي که نه هغې کې سټیراید زیات یوز شوي وي نو چې هغه دا زنانو لګوي نو سکن یې ډېر زیات ورسره نري شي یا پې داغونه روخیږي یا د پیله نه زیات خراب شي تور شي نو بیا هغې راځي دلته څومره وخت نه دلته جاب کوئ زما خو یو ویک وشو ښه د ډاکټر صاحب باره کې تاسو څه اورېدلي دي کله خو به اوري که نه چې ډاکټر صاحب کې کمې خوبۍ دي نو ډاکټر صاحب خو ماشاءالله دلته چې څومره فیمیل هم راځي ما چې په دې لږ ټایم کې څومره ولیدل نو ډېر ښه فیډبیک دی چې لکه مونږ 2-3 ځله دلته کې راغلي یو او ډېر ښه شوي وو یو څو ورځې مخکې مې یو فیمیل راغلی وه دغه خبره یې کوله چې زما ډېره زیاته الرجي وه سکن الرجي وه ورته او ډېره زیاته لکه سویر الرجي وه ورته خو وی چې زه ډېره ټیک شوې یم لکه داسې ډېر خلک چې بل ځای ته تللي وي خو هلته علاج نه وي شوی چې دلته راغلي دلته خو لکه د الرجي چې کوم صحیح ټریټمنټ دی نو خو د دې ځای نه علاوه بل ځای کې نشي کېدی لکه داسې ډېر ډاکټران وي هغوی به له تللي وو زه دلته کې د هغوی هسټري ګورم هغوی پیله کوم هغه وي هغه زه ګورم که نه نو همدلته کې هغوی راځي صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو موجود یم په 400 د الرجي سنټر کې د خبرو مقصد او مرام مې دا دی چې هوښیار اوسئ یو سړی به و چې زه د الرجي ډاکټر یم یا ما د الرجي اسپتال کولو کړی دی خو تحقیق کوئ څنګه چې په دې اسپتال کې ډاکټر صابر حسین صاحب په یو مرض باندې تحقیق کوي چې ځان یې جلدې ته نه رسولی د هغې نه مخکې درته نه دوی لیکي او نه مشوره درکوي نو ډاکټر صابر حسین صاحب یو ډېر تکړه قابل پرهیزګار انسان ځوان او هغې سره چې کوم دی تاسو بالکل ملاوېدی شئ او د هغې نه علاج معالجه چې کومه ده هغه کولی شئ دا بالکل په دې نوخار روډ باندې دی څوک د الرجي یا د سکن
پرنس کې بوخ وي هغه ورته پریشانه وي نو هغوی ته د پریشانۍ ضرورت نشته دی. ډاکټر صابر حسین صاحب دې ته ناست دی چې خدمت هم وکړم او چې خدمت کې نو الله میلاویږي او چې الله میلاو شي چا پروا به نه کوې بیا پیسه په خپله راځي. نو دلته کې چې کومه د دې هسپتال منیجمنټ ډایرکټر دی هغه هم ډېر پرهیزګار انسان. زه بیا دا وایم چې دې هسپتال افتتاح ستر علمالدین مفتي عبدالله شاه صاحب او سترو علماو کړې وه د هغوی په لاسو باندې شوې وه. چونکې زموږ مثال د ړندو د کڼو دی خو زه نن په 400 د الرجي هسپتال باندې خبرې نه کوم یا په سکین او په الرجي رنځ باندې خبرې نه کوم یا د ډاکټر صاحب په پوهه باندې خبرې نه کوم نو دا به زه خپل 400 والو سره خپلو کتونکو سره د هسپتال سره منافقت کوم. هغه له خدای پاک قابلیت ورکړي خدای پاک عزت ورکړي خو زما چې څومره کتونکي دي نو هغوی ته زما دا خواست دی چې تاسو په داسې رنځ کې اخته یې نو 400 د الرجي هسپتال ته راشئ.